او 110 سی سی. څونه ډوز جوړ شو؟ 20 سی سی. هر کله چې تاسو دوه میډیسن یو ځای کوئ او هغه پریسیپیټیشن وکړي، اوس دا بالکل کرسټل کلیر دی، نو دا کولی شي یو ځای. او که کله دې پریسیپیټیشن وکړو خراب شو د مستو په شان، نو بیا نه کوي. سویب راکړه، لږ لون که که نه، دا لږ لون که شابه ونیسه بچه. دا پاکوي. هر کله چې تاسو آی وي کوئ کوشش کوئ چې دا پاکوي، ځکه د دې نیډل سره دننه وینې ته څه ځي؟ جراثیم ځي. ټیک ده. ګوره اوس دلته آی وي انجکشن چې تاسو کوئ که نه، هم ډېر ځایونه دي. دلته کې دی جوګولر وین او کیروټیډ آرټري دواړه یو ځای شوي دي. چېرته دلته ستن مه کوئ. ښه صحیح ده. سپق لاندې دې ځای کې ستن کوئ، دې ځای کې به لاندې هم نه کوئ، د دې نه سپق بره. صحیح ده. دا ګوره دې ځای کې ما دلته کلپ ټینګ وکړو، دا رګ راښکاره شو. ټیک ده. لږ به لاندې شم ځکه دا دی زخم دی. ټیک ده. صحیح نه؟ اعلی. ټیک شو. اسانه ده که نه؟ ګرانه خو نه ده که نه؟ صحیح ده. اوس په دې ته څه کوو؟ دې ته به اوس ټیټې ستنې کوو. وشوله ورته دا واله دا ونیسه. دې ته به مونږ انټرامسکولر هغه سویب لږ راکړه. انټرامسکولر انټرامسکولر بالکل سیده. صحیح نه؟ نه دې ته انټرامسکولر وایي. دا مو کړله راغله. صحیح نه؟ ګورئ دې کې دا پروراایټس دی، ځای په ځای په دې باندې سویلنګ راغلی چې د سیرنج سره ټچ شو، څه ترې راغله؟ بلډ راغلی. نو سوپرفیشیل ستن به په دې کې بالکل نه کوئ، کم چې سبکټ وي. انټرامسکولر به کوئ. اوس په دې لپاره بل څه کوو؟ انټي بایوټیک په ورسره خامخا کوو. ښه د انفیکشن خطره شته ځکه چې زخمونه لګېدلي دي. عنایت خان جنټاوان راوړه 10%. موږ به دې ته باډي ویټ مطابق کوو. ښه او آیورمیکټین به دې ته کوو. ولې؟ خارښ پکې ډېر زیات راغلی، مینجز دي پکې. آیورمیکټین به دې ته موږ زیر جلد نه کوو. څه به کوو؟ ناشنا خبره ده که نه؟ په خوله به یې ورته ورکوو. ښه څه به کوو؟ اورلي به ورته ورکوو. ورشه یو 7 سی سی راوړه اورلي. باډي ویټ سره به ورکوې. اسپو کې به ګورې زیاتې نه کوئ. 1 ml 50 kg دپاره تقریبا دا به وي 3.5 کیلو به وي که نه؟